السلام علیکم دوستانو خراغلاست دوستانو نواز شریف چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف جنډه چې کوم دی نو په غاړه کړې وه یو سکاپ دی دا تاسو ته په نظر باندې راځي د دې سکاپ په شا باندې ریزن څه دی په دې کې غلطي د چا و چې داسې یو غټ عظیم لیډر چې هغه ته دومره پته نه لګي چې بای ما دا کم سکاپ اچولی دی دا د پاکستان تحریک انصاف دی او هغه د یو غټي سیاسي پارټۍ چې کوم دی نو هغه باقاعده لیډ کوي او د هغه ځای نه چې کوم دی نو پریس کانفرنس یې کوي د لندن نه د پریس کانفرنس کوو د لندن نه د انتخابات حوالې سره چې کومه د عدالت فیصله راغلی وه نو د هغې خلاف یو پریس کانفرنس کو چې وایي دا د آیین او د قانون چې کوم دی نو خلاف ورزي وشوه او دا فیصله داسې نه وه کول پکار اوس راځو دغه جنډې طرف ته باقاعده دا کم سکاپ چې لګی دی دا ډېر زیات ایکسپنسیو ډېر زیات قیمتي سکاپ دی دا چې کوم دی نو په دغه ټایم کې دا چولی او دته اډو دا پته یې نه چې بایي دا خو د پاکستان تحریک انصاف یعنی دومره د دغه عقل په دې باندې کار نه کوي چې یار ته دا کم سکاپ اچولی دی نو لږ غوټې خو پکې وګوره که نه دا خو عمران خان که چېرته تاسو ته پته وي چېرته هم ځي یا جلسو لزی نو باقاعده خپل فینز فالو ورته چې کوم دی نو باقاعده دا سکاپ ورچوي هم هغه سکاپ چې کوم دی نو ایگزیکټلی د چې کوم دی نو اچولی دی اوس په دې باندې ذرایع وایي سورسز وایي چې د دې مین بلنډر هم دا دی چې د ده نه یو 15 صحافیان چې کوم دی نو راچاپېره شوي دي او بس هغه وله چې کوم دی نو دغه پروموشن او ټرند ورکوي حالانکې د ده خو هلته کې په لندن کې نه دومره وس رسي او نه دومره سټرانګ میډیا منیجمنټ دی او نه د میډیا منیجمنټ چې د ده کوم صحافیان دي هغه نه د دغې په اصولو باندې او پوهېږي چې میډیا منیجمنټ وایي سته یعنی دا دومره چې کوم دی نو لکه د هغو هغه صحافیان چې کوم دي کوم چې وله پروموشن ورکوي هغه دومره نااهله دي اوس په میډیا منیجمنټ چې څوک کوي نو تاسو ته پته ده چې کله یو داسې غټ لیډر وي هغه چې کله فرنټ ته راځي نو د هغه یو څیز چې کوم دی نو نوټ کیږي هغه ته دا مخکې نه وویلی شي باقاعده خپل میډیا منیجمنټ ورته وایي چې بای تاله به خبرې په کوم انداز باندې کول پکاري کومه خبرې به تاله کول پکاري کومه به نه کول پکار ډریس به تاله څنګه اچول پکاري ټایي به تاله چې کوم دی نو څنګه اچول پکاري د دې سره سره چې کوم دی بلا چې څومره چونکې ته خو د کیمرې مخې ته راځې نو چې څومره هم ضروري څیزونه نو هغه باندې اول هغه پوه یې کي هسې نه چې بای ته قوم ته مخې ته لاړ شي او بیا د تنقید ښکار جوړ کړی شي او یا دا یو ډېر زیات غټه غلطي ده انتهایی یو غټ بلنډر دی دا چې ته دومره عظیم او دومره غټ لیډر چې کوم دی خلک تا مني او په تا دومره فخر کوي چې بای نواز شریف دومره ځله چې کوم دی نو وزیر اعظم پاتې شوی دی او هغه ته دومره پته نه لګي چې مالا خپل ګیسچر پوسچر د دې سره سره چې کوم دی نو مالا خپل نور چې کوم فزیکلی افیرنس ته د کیمرې مخې ته هغه څنګه کول پکار دی چې یو سړي ته دومره پته نه لګي او دا بیا دعوې کوي چې زه چې کوم دی نو داسې دی چې زه د دې ملک د مستقبل دپاره ښیم زه د ملک د مستقبل چې کوم دی نو ښه کولی شم او د ملک معیشت او د خلکو چې کوم دی نو حالات او د اوسنی کم کرنټ غربت دی نو دا زه ښه کولی شم چې سړي ته دومره د هغه سوچ نه برابر نو دغه ګرانو قیصو قطارو ته به د ده سوچ برابر شي نو یو طرف ته دو خبره ټیک هم د بل طرف ته بیا نواز شریف دا هم بیان ورکړی دی چې د 70 سال کې بس داسې چې کله منتخب یو وزیر اعظم راشي نو بس همیشه چې کوم دی نو دا لرې کېږي لته وله ورکوي او ایسته چې کوم دی نو دغه کوي او دا ډېر غیر قانوني کار دی او غیر آئیني کار دی دا کار نه دی په کار او دا څه چې کوم دی نو ډوک پوک او بوکسیانې روانې دي چې به یو وزیر اعظم راشي ایسته بیا یې لرې کړي نو که چېرې تاسو سوچ وکړئ نو وزیر نواز شریف صاحب په خپله باندې چې کوم دی نو د بېنظیر بټو په حکومت او په ګورنمنټ کې چې کوم دی نو ایز ا بینیفیشري رول چې کوم دی نو هغه هلته کې پلی کړی و نو هغه ټایم کې به ته څه جواب ورکوې یعنې تا خو په خپله باندې چې کوم دی نو همدغه شانتې دغه کړي دي چې ګورنمنټس چې کوم دي تا لرې کړي دي دغه کړي او د هغې نه پس ته چې کوم دی نو باقاعده بیا د عوامو اعتماد هم چې کوم دی نو نه دی بحال کړی نو اوس چې کوم دی نو دغه خبرې که سوچ وکړې نو په هغې باندې هم یو ټرند روان دی او دغه روان دی چې بای هغه سړی په خپله چې کوم سړی نور حکومتونو د ګورنمنټ خلاف راوتی دی هغې چې کوم دی نو دغه کړي دي او حکومتونه چې کوم دی نو باقاعده د اسټبلیشمنټ سره پکې هم چې کوم دی نو خلکو یو خبره نیم ټچ کړله خو هغې ته چونکې په ډیټیل باندې نه ځو بیا خاص کر دا ویلي دي چې په دې کې جنرال فیض او ورسره سره چې کوم دی نو باجوا صاحب هم انوالو دی او د آیین او د قانون چې کوم دی نو خلاف ورزي وشوه او دغه چې کوم دی نو څو کسانو بینچ یې راټول کړ دا څیز چې کوم دی نو ټیک نه دی جي او دا خو چې کوم دی نو د جرنیلانو خلاف ورزي وکړه او دا وکړه نو شهباز شریف نواز شریف صاحب ته خلک وایي چې ته شهباز شریف صاحب ته کال میلاو کا او هغه ته ووایه که نه چې د دې خلاف چې کوم دی نو سخت اکشن واخلي که نه هغه له دومره جرت به یې ته ورکړه که نه چې هغه د دې خلاف اکشن هلته کې هغه اکشن نه اخلي د دې خلاف او نه اخیستی شي ځکه چې تاسو په ټوله قصه باندې هر سړی ښه پوه دی دوباره چې کوم دی نو بار بار هغې وینا ته ضرورت نشته دی نو لهذا ټول خبرې چې کوم دی نو بې دلیله دي بې ځای دي کومه خبره کوي او کوم څیز کوي او باقاعده د دغه پلیګز چې کوم دا اچولی نو د دې په شا باندې د میډیا منیجمنټ کمزوري شوله خلک وایي که دا لاهور ته راغلی وی نو په لاهور کې چې کوم دی نو
بل صحافیان دي او ډېر ښه پوهه پوهوي، نو کېدای شي کم از کم دومره خو به ورته وقولي وي چې یار دا څیز مه اچوه، ځکه ټیک ده که اچوي نو په دې ویډیو کې مه اچوه، وروسته چې کله ویډیو ختمه شي نو بیا یې واچوه، خیر دی څه مسله نه کوي. نو به هر حال تاسو سوی تاسو سره خپله رایه شریکه کوئ، ویډیو درسره ضرور مخې ته شیر کړئ، په کمنټ کې را سره خپله رایه ضرور چې کوم دی نو شریکه کړئ. په اخر کې خپل خیال اقبال اجازه لري. الله